یو الله په اولاد کې حافظان او عالمان نه پیدا کی دا ځان سره ولی کوي چې دې خاندان کې به نه پیدا کی چې ګیډه کې حرام پراته. او شپږم نمبر امام الانبیاء راته فرمایل واللسان د ژبې حفاظت کو د ژبې حفاظت کو په دې ژبه چاته تکلیف مه رسوه دا ژبه لږه محفوظ کو د دې ژبې نه لږ خلک بچ که په ژبه چاته تکلیف مه ورکوه چې ستا د ژبې نه څوک په تکلیف کې نه. نن سبا د ژبې تکلیف ډېر سیوا شوی هر سړی بل سړي ته وران او سخته خبره هر سړی بل ته وران او سخته کنزل بدې ردې نو دا شپږ څیزونو ضمانت نبی علیه السلام وایي چې کو څوک مال راکړي منځ دی زکات دی امانت دی امانت دی یو او بل چې دی رزق حلال دی یو چې دی یو منځ دی چې څوک په ټیم باندې منځ کوي او بل زکات دی او بل چې دی والامانتو هغه امانت دی چې دی وایي چې زه به د امانت خیال ساتم چې څوک را سره څه څیز کیدي زه به د هغې او بل والفرجو شرمګاه به محفوظ ساتم او بل والبطنو خېټه به محفوظ ساتم د حرامو نه او بل چې دی واللسانو زه به د ژبې حفاظت کوم. نو زه ورله د جنت ذمهداري ورکوم چې څوک راله د دې شپږو ذمهداري راکړي. نو زکات د الله یو حق دی دا اسې ورکوئ. او بیا علما وایي کتابونو لیکلی دي وایي صدقه چې په عام سړي باندې وشي د دې نه هغه صدقه بهتر ده چې کومه په عالم او په متعلم باندې وشي. یو عالم او یو طالب علم باندې صدقه وشي دا د عامې صدقې نه بهتر ده چې یو سړی په عام ځای کې صدقه ورکړي. د دې صدقې اجر د هغې صدقې نه سیوا دی چې کومه په طالب او په عالم باندې وشي. هسې سړی صدقه ورکوي اهل الله لی ورکوي مدارسو لی ورکوي علماو لی ورکوي. محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه د یو تفسیروم لیکلی دی او د خپل تفسیر کې لیکلی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه خپل تفسیر کې لیکلی دی وی مونږ طلباو به یو ځای کې سبق وی سبق بم وی دی محمد ابن جریر الطبری رحمت الله علیه لیکلی دی وی سبق وی نو مونږ طلباو سره خرچه ختم شوله نو مونږ طلباو وی چې ځئ چې ځو وی چې مونږ طلبا را روان شو نو خواته یو یهودي دکاندار هغې دکاندار وی طلباو څه کوئ مونږ ورته وی بس مونږ ځو خرچه ختمه شوله وی هغې